بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان دا اول باب 5 نمبر حکایت شروع کو. حکایت: سرهنگ زاده را دیدم بر در سرای اغلومش که عقل و کیاست و فهم و پراست زاید الوصف داشت. هم زهد خردی آثار بزرگی در ناسیه‌ای و هویدا، بالای سرش ز هوشمندی میتاف ستاره بلندی. فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد، جمالی صورت و معنا داشت و خردمندان گفتان توانگری به دل است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنسی او بر منصب او حسد بردن و به خیانت متهم کردن و در کشتن او سعی به فایده نمودن. دشمن چی کند چو مهربان باشد دوست. سرهنگ زاده ای را دیدم. یو اصل دا سر هنگ دی. هنگ چې دی دا لخکر ته وی او سر مشر ته وی، یعنی سر د لخکر مشر، سر لشکر. لکه مطلب دا دی چې د یو جرنیل زوی می ولیده بردر سرای اغلومش، په دروازه د سرای د اغلومش بادشاہ کې. دا ترکی لفظ دی. د دې مختلف دغه کیږي تلفظونه. اغلمش هم کیږي، اغلمش، اغلمش، اغلمش. په ایران کې عام طور د پارسی ادب والا دا داسې تلفظ کوي. خو فرهنګ حمید لیکلی دی چې دا لفظ چې دی دا به ضم الف و ضم لام و ضم میم سره دی، یعنی اغلومش. اغلومش د لغت تاریخي کتاب وی چې دا پادشاه اغلومش دی، او عام ایرانیان مشهور پسه دی. څوک اغلمش وی او څوک اغلمش وی. او نقیب احمد دیوبندی هم دا پکې تحقیق کړی دی، خو هغه وی چې دا به ضم الف و ضم غین و سکون لام و ضم میم، یعنی اغلمش. اغلمش هغه وی دا دی. به هر حال منګه اغلمش تلفظ ځکه کو چې دا تاریخي د لغتو کتاب د ایرانیانو لیکلی دی او اصل ترکی لغت دی، نو هغوی بیا په سی تلفظ باندې ښه پوهېږي ترکی والا. به هر حال د اغلمش په دغه کې او دا وی یو دا سردارانو د علاودین خوارزمشاه و، د هغه په یو ریاست کې مشر کړی، نو د پادشاه درجه یې لرله. که عقل و کیاست و فهم و پراست زاید الوصف داشت. دغه هلک چې و د دې سرهنګ زاده زوی، د جرنیل زوی چې و، وی ډېر زیات عقل او کیاست، یعنی ډېر سخت ذهانت، هوښیارتوب و فهم و فراست زاید الوصف داشت. او پویا فراست زیرکتیا ته وی. وی زاید الوصف د بیان نه زیاته لرله، ډېر زیات قابل لک و هوښیار، داسې ویښه. همزهدی خردی آثار بزرگی در ناسیه و هویدا. د بچپن نه د ماشوموالی د زمانه نه آثار یعنی علامه د بزرگی د مشره در ناسیه و هویدا په تندی د کې ښکاره وي، ظاهره وي. لکه دا تندی په خلکو ښه لګېده، ډېر داسې قابل و هوښیار او داسې ویښ شانه لکو پوخو، لکه خبرې ډېرې په تدبیر کولې. بالای سرش ز هوشمندی میتاف ستاره بلندی. د عقلمندۍ د لاسه د په سر باندې ځلېدله هغه ستوري د بلندۍ او د اقبال په سر باندې داسې ځلېدلو، یعنې د تندي نه پته لګېده چې دا سړی ډېر خوش نصیبه دی، بختور هلک دی. بل جمله مقبول نظر سلطان آمد. حاصل د کلام دا دی چې دا د پادشاه په نظر کې مقبول شو، محبوب شو، داغه مورد پسند واقع شو، دا لکه د نظر ښه راغی.
که جمالی صورت و معنا داش، ولی چې ظاهری خایس هم لرو دو، حسن مو او معنا باطینی دغه هم لرو دو، عقلیت و پویا و ادب و عرص پکیو. و خیرتمندان گفتان و خیارانو ویلی دي چې توانګری بدل اس نه به مال، مالداری چې دا په زړه سره ده نه په مال سره، او بزرګي مشري چې دا په عقل اس نه بسال، دا په عقل سره ده نه په کلونو. دا یو ضرب المثل لپاره کې. او دلته د بدل په ځای چا دا ویلی په دې ضرب المثل کې چې توانګری به هنر اس، چې چا کسی هنر وي نو هغه مالدار دی. په مال دولت سره مالداری نه ده، په هنر علم کمال سره ده، چا کې څه کمالی دا مالدار دی، په مال نه ده. او مشري په عقل نه پکال. د دې مطلب نه دی چې یو د غینو د مشر احترام بنه کوي، هغه په خپل ځای دی، خو لکه داسې یو کار ته سپاري او قلمند دی او قابلی یو ولګ دی او بل مشر دی او هغه کې هغه مشر دی د عمر په لحاظ ادب احترام پکار دی. خدا عہده به هم دغه الګ ته چې د دې فن ماهر دی یا صلاحیت پکې دی د یو عہده دا چلولو. نو په دې بنیاد باندې چې لکه دا متل ذکر ک، یو سړی عمر کم دی د یو الګ خو قابل دی او یو کار د عہدې نه وتلی شي، ذمہ داری پورا کولی شي، مشر سړی دی او هغه دغه کار نشي کولی، نو دلته دغه مشري خو به دته حواله کیږي که نه دغه هلک ته. نو دله د پادشاه څه عہده ورکه داسې. نو ابنای جنسی و به منصبی و حسد بردن. ابنای جنس نه مراد یعنی نور ملازمین د دربار شاهی چې وو، هغوی حسد د سره زړه کې پیدا شو چې د نور هلکانو لا یا د هم عمره چې وو د وزیرانو زامن وغیره دربار کې دله یو قسم عہده او یو ځای کې په کار ولګولو. نو نورو دته په زړه کې یو قسم حسد و کینه پیدا شوه چې دا منګه ولې منګ له پادشاه په ډیوټۍ نه مقرروي. به هر حال و به خیانت متهم کردن او په خیانت باندې دلره بدنام کو، یو الزام یې پې ولګولو و در کشتنې اوسئ بې فایده نموده، او د په قتل کې بې فایدې کوشش وکړو. لکه داسې الزامونه یې پې لګول چې د پادشاهي مړ کی، د قتل حکم پې صادر کی. خو دشمن چی کند چو مهربان باشد دوست. دا هم یو ضرب المثل دی. د سعدي بابا د دې ګلستان نه 500 ضرب المثل خلکو ویستی چې په جهان فارسی کې دا چلیږي وسم. دشمن چی کند چو مهربان باشد دوست، دا غي نه یو دا مثل دی. یو دغه دی چې توانګری به دل اس نه به مال او بزرګي به عقل اس نه به سال. دا متلونه دي د پارسه. نو دشمن چی کند چو مهربان باشد دوست، کله چې دوست پتا مهربان وي دشمن به سو کی. کاغه مثلا داس یو خبره کوي چې هغه دوست دغه کوي، خو هغه خو په اعتبار نه کوي کنه، لکه پادشاه د دوست نو دشمن څه نشو کولی، د پادشاه د نظر دی خو. اصل دا ضرب المثل داسې د الله تعالی طرف ته دی نسبت کیږي. وی دشمن به سو کی چې دوست مهربان وي، الله تعالی په سړي مهربان وي او هغه حمایت کوي ساتنه کوي، نو دشمن څه نشي کولی. او کدلته په دغه مجاز معنی لې نو هم صحیح دی، ولې چې بادشاه په د باندې مهربانو. ملک پرسید پادشاه ته پوسو کو، پادشاه ته به مختلف د پسر شیطانیان کېده، شکایتونه به رسیدد دربار شاهی ته. نو د الک نه ورس ته پوسو کو که موجب خصم ایشان در حق کی تو چیست، سبب د دشمنی د دوی په حق ستا کې دا سدي دی، ولې تاسو دومره حسد کوي او دشمنی کوي. لکه دا نور سرهنګ زادگان د نورو درنیلانو بچی گفت در سایه دولت خداوندی دام ملکه همگنان را راضی کرده ام. پسوری د سلطنت د بادشاہ صاحب کې دام ملکه د دو ملک د همیشوی همگنان را ټولو لرا، همگنان په معنا د همگان د ټولو راضی کردم، ټول می راضی کړي دي، ما چا سره بد نه دي کړي، خمی کړي دي، مگر حسودان که راضی نمی شوند الا بزوال
نعمت من. مگر کم حاسدین چې دي کینهګر خلک وی دیو نه راضي کیږي زمانہ مگر دا په زوال د نعمت زما چې زما دا نعمت زایل شي زمانہ دا هودل شي او دا ډیوټي ته چې مال دا کوم مشري را کړی دا چې دا را نه واغستې شي نو دیو به خوشحاليږي. دولت و اقبال خداوندی باقی بات او دولت او اقبال بخدا بادشاہ صاحب دې دایم وی. نو حسد چې دی دا ډیر خراب مرض دی او په شریعت کې د دې ډیر مذمت شوی دی. دلته چا یو ټوکه کړی دا وی سوال کر دیا کہ از طبیبی یونانی کہ دفع درد حسد را بمن بگوی دلیل. یو سړی دا یونانی طبیب لورغه او هغه ته ویلې چې د حسد د بیماری د وای د دې ماته دلیل دلالت او راهنمایي وکړه ماته او خایا چې د حسد د بیماری څه علاج دی چې مثال زی او خرم یا چاله ورکم د دې نسخه ته وغوښته د حسد د دوایي. وی جواب داد کہ هیچ آدمی نمیداند دوای درد حسد را بغیر از اسرائیل. کولی ورته چسپان که هغه طبیب ورته ویل یو انسان یو طبیب هم د حسد د بیماری په علاج نه پوهیږي صرف اسرائیل علیه السلام پوهیږي چې هغه ته روح قبض کړي نو حسد به ختم شي لکه د دې علاج نشته. کولی ویلې کنه سوال کرد یکی از طبیبی یونانی دوای درد حسد را به من بگو دلیل. جواب داد که هیچ آدمی نمیداند دوای درد حسد را بغیر از اسرائیل بغیر د اسرائیل علیه السلام نه د حسد د بیماری علاج چا سره نشته. توانمین که نیازار من درون کسی حسود را چی کنم کوز خود برنج درس بیمیرتا برهی ای حسود کین رنجس که از مشقتی و جز به مرگ نتوان رست یا نتوان رست. توانمین که زه د دې خبرې طاقت لرم کې نه ازار من درونی کسې چې د چا زړه ازار نه کم حسود را چې کنم هو حسود سره سو کما کینهګر سړي سره کوزي خود برنج درس یا د خپل ځان نازانې په خپل په تکلیف کې دن نه کړي دي مبتلا کړي دي. حسد مکو تکلیف نشته. بیمیرتا برهی ای حسود کین رنجس مرشه هلاک شه چې خلاص شه حسودا کینهګر سړیا چې دا یو رنج او یو بیماری ده کز مشقتی و جز به مرگ نتوان رس چې د دې د مشقتو تکلیف نه بغیر د مرګ نتوان رس رستن ناممکن دی خلاصېده بغیر د مرګ ته نشي خلاصېده. اتا شور بختان به ارزو خواهن مقبلان را زوال نعمت و جاه گر نبیند بروز شب پر چشم چشمه آفتاب را چی گناه راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه. شوربختان به آرزو خواهن بدبختان او بدنصیب خلک دا په شوق تمام په ارزو سره غواړي غواړي چې مقبلان د خوشبختو خلکو دا غوي د نعمت او جاه زوال غواړي ختمېدل غواړي داغه خرابي غواړي. دا بدنصیب خلک دا کینهګر خلک دیو په ډېر ارزو شوق سره دا غواړي چې دا کم خوشبختانو له چې الله تعالی کوم نعمت او مرتبه ورکړي دا چې دا د دیو نه زایل شي او د دینه دولت هم د لاسه وځي او د عہدام ختم شي. ګرنه بینت بروز شب پر چشم کچره د ورځې د خاپیرک سترګې چې خپاش یا خپاش ورته وي کوي دا نه ویني د نور په مقابل کې دا حساسیت لري الرجیک ده خاپیرک چشمه آفتاب را چی ګناه نو د انور سترګې لره څه ګناه ده د انور ټیکلی لره یا داغي وجود لره داغي خو تقصیر نشته کنه دا خو د خپل د سترګو کې نقص دی. دغه سه دا کم خلک چې دا مقبلانو زوال نعمت غواړي نو داګه کې نشته د کې دی د کې عیب دی د کې یو بیماری ده د حسد ده د خپل علاج کی راس خواه یا خواه
که رښتیا غواړې زمانه، رښتیا خبره غواړې، 1000 چشم چنان زر سترګې دې دغه رنګه د ښاپیرک کور بهتر ړندې بهتر دي کې آفتاب سیه نه نور تورېدله. ښاپیرک دا وایي چې د انور د اړو تور وي، د دې رڼا پې بده لګي. نو د ښاپیرک په تمنا به عمل درآمد کولی شي نه. ښاپیرک د خدای همداسې اړو ونه ویني. د انور فواید زیات دي چې ښاپیرک پیدا نشي اوچتولی، د هغه سترګې د سره نه دغه کېږي، نو دا ړندې بهتر دي او نه نور تور. حکایت یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول بر مال رعیت دراز کرده بود. شپږم نمبر حکایت یکی را از ملوک عجم حکایت کنند، یو لره د پادشاهانو د عجمو نه قصه کوي. چا دغه لیکلی به هر حال که دست تطاول چې لاس د ظلم، عجم نه مراد غیر عرب، که دست تطاول بر مال رعیت دراز کرده بود، چې لاس د ظلم په مال دا رعیت باندې اوږد کړی و، دغه د عجمو بادشاه وضعیت آغاز او تکلیف یې شروع کړو. خلکو له تکلیف ورکول او د هغوی مالونه به په ناحق اخیسته، غصب کول به. تا بجای که خلق از مقاعد ظلمش به جهان برفتد. تر دې ته خبره ورسېده چې مخلوق خلق د د کید و تدبیر د ظلم ددنه د هیلو ددنه به جهان برفتن، یعنی جلاوطن شو، جهان کې لاړ، نور ملکونو ته هجرت وکړو. و از قربت جورش رای غربت گرفتن، او د ظلم او سختو د لاسه سه لاره دا سفر اختیار کړه. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرو. دلته گم شد لیکلې چې رعیت ورک شو، او یو نسخه کې کم راغلی، نو دا صحیح ښکاري ماته. هر کله چې رعیت کم شو خلکو کډې وکړې، ارتفاع ولایت نقصان پذیرو. ارتفاع نه مراد عواید دي د دې ملک حاصل و محصول یا مالیه و آمدن چې کم شاهي خزانه ته راتلو هغې کمی وموندو، کمی قبول کړو، کم شو آمدن د ملک کم شو. و خزینه توهیمان، خزانه تشه پاتې شوه. و دشمنان تما کردن و زور آوردن. کله چې یو ملک کمزوري شي معاشي لحاظ سره او د دې دشمنی نو موقع نه پیدا اوچته او زور یې پې راوړو. هر که فریاد رسې روزی مصیبت خواهد. هر څوک چې فریاد رس په ورځ د مصیبت کې غواړي چې د فریاد ته ورسیږي او د غم وخوري. گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. هغه ته ووایه گو یعنې بګو، ووایه ورته چې په ورځو د سلامتیا کې، د راحت په ورځو کې چې ملک کې امن وي، په جوانمردۍ او سخاوت کې کوشش وکړه. رعیت خوشحاله وساته، فوج خوشحاله وساته. بنده حلقه بگوش را ننوازی برود. لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش. ستا یو حلقه بگوش غلام دی تابعدار او د نوازش نه کې خیال نه ساتي، برود به درنه لاړ شي او به تختی. لطف کن لطف، لطف او لطف کا، مهربانی وکا، احسان او وسان وکا، ښېګړه وکا کې بیگانه شود حلقه بگوش، چې پردي ستا حلقه بگوشي، ستا تابعدار شي او ستا خبرې مني. باره در مجلسی او کتاب شاهنامه می خواندن، در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید که هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه مملکت برو مقرر شد؟ گفت چنان که شنیده خلق برو به تعصب گرد آمدن و تقویت کردن پادشاهی یافت. گفت ای ملک، چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است، تو خلق را برای چی پریشان میکنی مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ باره در مجلس او کتاب شاهنامه می خواندن. یو پیره په مجلس دغه کې چا کتاب شاهنامه لستلو، یعنی شاهنامه فردوسی، دا مشهور کتاب دی، تصنیف د ابوالقاسم فردوسی، او دا د سلطان محمود غزنوي دور کې د لیکلو، او دا عجم د پادشاهانو کیسې پکې ټولې ذکر کړې وې.
دا کم تاریخ د په شعر کې ذکر کړی او په منځ کې هغه عوامل هم چې د پادشاهانو د دغه سبب و هغه پکې ټول لیکلي وو. لکه د پادشاهانو دپاره ډېر مفید کتاب و. نو هغه دا اول شروع کړی چې کله سلطان محمود غزنوي دور راغی هغه وکتل ویره وایي دا سر ته ورسوه په دې یو بیت به درته زه 1 دینار درکمه. هغه ولیکه 80,000 اشعار او تقریبا د دې په دې شاهنامه وایي 13 کاله ولګېد. کله چې پادشاه ته پیش کړ سلطان محمود غزنوي ته وزیرانو ویل چې دا خو چې ته د 80,000 دینار ورکې دا خو په خزانه باندې بوج دی ته نو یې څه وکړمه؟ وایي نه دا خو 80,000 درهمه ورکړه د سپینو زرو. نو ده وله ورکړه هغه قبول نه کړه مرور شو خفه شو لاړ شه روپوش شو او سلطان محمود غزنوي ته یو خط رولیږه چې د هغې سوا اشعار داسې دي بسې رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی به شاهنامه بردم به 30 سال رنج که شاهم ببخشد بسه مال و گنج اگر شاه را شاه بوده پدر بسر برنهاده مرا تاج زر اگر مادر شاه بانو بوده مراسی مزرتا بزانو بوده خدایا تو جانش به آتش بسوز دل بنده مستحق برفروز. یا خو ولا صفاتونه کول او یا بیا څه چلو کو د مذمت یو که په دې شعرونو کې نو ګیلمن دا شعر یې ولیکه سلطان محمود غزنوي ته یې رولیږه چې بسې رنج بردم در این سالسی ډېر تکلیف مې ویسته په دې 13 کاله کې عجم زنده کردم بدین فارسی په دې پارسي چې ما ولیکله کوم شعرونه عجم مې ژوندي کړه تاریخ عجم به شاهنامه بردم به 30 سال رنج په شاهنامه کې ما 13 کاله رنج او تکلیف سره دا ما تألیف کړه مرتب کړه که شاه هم به بخشد بسې مال و گنج چې پادشاه به ما ته ډېر گنج او خزانې راکړي دې نه ډېر شي جوړېږي 80,000 دینار اگر شاه را شاه بوده پدر که د پادشاه پلار بادشاه وي او دا د شاهي خاندان وي اصیل خلک وي بسر بر نهاده مرا تاج زر ما ته به په سر باندې د سرو زرو تاجي خوي وگر مادر شاه بانو بوده کچره د بادشاه مور د سلطان محمود غزنوي دا بانو وسیله خزوي مراسی مزرتا بزانو بوده مال را بسرو سپین تر زنګونونو به زوس خخ کړي او داسې نامونو سره به زما نوازش کړي وي خدایا تو جانش به آتش بسوز دلې بندې مستحق برفروز خدای ته د وجود په اور وسوځوه او د دې مستحق زړه برفروز روخانه کا خوشاله کا. بهرحال دا شاهنامه فردوسی د ایران یا نو دیتا ډیر زیات اهمیت ورکړي 15 کتابونو ته دوی ډیر دغه ورکړي یو شاهنامه فردوسی اکثریت یو مثنوی شریف یو دیوان حافظ ګلستان بوستان دی له ډیر په درنسترګه ګوري دی 15 وړتا خو زما پنځ دا شاهنامه فردوسی او ټیم کې زه کتابونو شوقي وم او خاص کر د دیل نو ما ډیر غټو نو بیا مې وړه شان تلخیص دا غیر واغشته ما سره شته خو زما پنځ دا دومره اهم نه ده ولې چې د دې دغه نم پته لګي چې مطلب د غرض دا و چې را سو کی دغه پیسې ترلاسه کی او بیا ګیله موکړه نو زما پنځ د دیو د فردوسی د ازمکه او دا جدا اهل الله خلق دي مثنوی والا حافظ صاحب او سادی بابا دا زما پنځ دغه فردوسی په ځای علامه اقبال ته ډېر درجه لري نو دا میسج لا تاسو معلومات د پاره نو دی کې دغه پادشاه مخ کې چا شاهنامه ویلا چې یاره در زوال مملکت زحاک عهد فریدون زحاک پادشاه ظالم تیر شوی دی او د عهد فریدون دا خو پادشاه تیر شوی دی خو بیا د دیو د زحاک حکومت چې ختم شوی دی نو دا کیسې کې دی نو وزیر ملک لا پورسی دغه پادشاه په مخ کې دا ظالم چو وزیر د پادشاه نه تاسو کو کې هیڅ توان دانستان هیڅ سړی پویدلی شي ممکن ده کې فریدون کې گنجو ملکو حشم نه داشت فریدون سره اول کې نه خزانه وي نه سم ملکو ملکیت سازو سامان او نه حشم کدا ملک وي خدا ملک صحیح راځي ولی چې فریدون چې خزانه او ملک او حشم نه لرلو چې ګونه مملکت برو مقرر شو نو اول کې خود سره ملک نو کنه دا د دین مخ کې لکه د
دا حکومت د ته څنګه ورسېده نو ملکیت دا دی چې د څه ډېر مال دولت نه و کې گنج و ملک صحیح راځي چې گنج و ملک و حشم او لښکر نه لرلو چې ګونه مملکت برو مقرر شد د حکومت په څنګه مقرر شو د څنګه د حکومت ته ورسېده گفت چنان کې شنی دی تا چې څنګه واورېدل وس دا قصه چې ستا مخکې بیانېده خلق برو به تعصب ګرد آمدن خلق په ده باندې په تعصب دا زحاق چې په ظلمونه کول نو فریدون سره مرګري شو به تعصب د په حمایت او پشته او تقویت کې په عصبیت په بنیاد باندې راټول شو و تقویت کردن دله تقویت ورکو پادشاهی یا پادشاهی ومندله گفت ملک وی پادشاه وزیر ورتوی چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است تو خلق را برای چی پریشان میکنه هر کله چې راټولېدل د خلکو په پادشاه دا سبب د پادشاهی ده دا کار یعنی د خلکو پشته او حمایت کې ډېر لوی طاقت دی تو خلق را برای چی پریشان میکنه ته خلق ولې خپکه مگر سر پادشاهی کردن نداره د سر نه مراد خیال دی د پادشاه کولو خیال نه لري همان به که لشکر بجان پروری که سلطان به لشکر کند سروری دی وزیر ورته نصیحت وکړو دا خبره بهتر ده چې لکر په محبت تام سره داغو پرورش وکې او تنخواګانې ورکې خوشاله وساتي چې پادشاه خو په لښکر باندې د سرداری کوي حکومت کوي چې لښکر یې نه نو په ده باندې خلک راځي دا پادشاهي ته دغسې نیسي لکه څنګه چې زحاق نه ختم شو فریدون باندې خلک راټول شو ملک گفت پادشاه ویلې موجب گرد آمدن سپاه و رعیت و لشکر چی باشد سبب در راټولېدو د فوج او د رعیت او لشکر بسوي گفت پادشاه را کرم باید وزیر ورته پادشاه لره احسان او ښېګړه پکار ده نیک خوی پکار دی دا بدو گرد آین بدو یعنی بو چې د باندې غیر چاپیره خلک راټول شي و رحمت دلره مهرباني پکار ده نرمي پکار ده تا در پناه دولت شیمن نشینن چې په سوري د حکومت د کې په امن سره خلک کینی و تو را این هر دونست تا که یو صفتم نشته نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی وی سلطان چې دی پادشاه دا به ظلم نه پیشه کوي ولې چې د لیونه چوپانی او شپونتوب نه کیږي د چوپان حیثیت دی به د رعیت خیال ساتي اب ساتي د هغې نگرانی او ساتنه به کوي نو لیوه به څه دغه وکړي پادشاهی که طرح ظلم فگن پای دیوار ملک خیش بکن هغه پادشاه چې طریقه د ظلم وغورځوله دوی د خپل د ملک دیوال د هغې بنیاد یې وکنستو کمزورې که کم پادشاه چې ظلم طرح اصل غورځولو ته وایي او لرې کولو ته یو شی او یو معنی دا ده چې ته یو طرح وړاندې کې پیشنهاد کې چاته دا په دې معنی هم راځي یا مطلب دا دی چې یو نقشه جوړه کې د یو تعمیر او هغه په کاغذ ولیکي هغه خط دوخاله دې تم طرح وایي طرح وړاندې کې یا خلک یو مسوده تیاره کړي د وزیران هغې ته د پارسیوانان طرح وایي نو هغه چاته وړاندې کړي پادشاه ته چې د قانون په شکل کې بیا پې دستخط کېږي دې تم طرح وایي خو دلته ته مراد طرح یعنی طریقه د ظلم کم پادشاه چې د ظلم بنیاد یا نقشه جوړه کړه چې خلک په بیا عمل کې داسې ټیکسونه یا سخت حکمونه یا نور سم دغه کړه نو د خپل ملک دیوال کمزوري کړه عوام به د مخالفت کوي او قبل بادشاه دغه شو د خلاف کې څوک راوچت شو دی مرسته کوي ملک را پند وزیر ناصح موافق تبع مخالف نه آمد پادشاه لرا پند د نصیحتګر وزیر په موافق د تبع مخالف را نغید د طبیعت دغه مخالف د خبرو سره روی سخنش در هم کشید مخې د خبرو نه راخ کو مخې تریو کو لکه مخې ته واړولو و به زندان فرستاد دا وزیر جیل ته ولېږلو بسې برنامه ډېر وخت نو تیر شوی کې بني امان سلطان به منازعات برخاست د تر زامن د سره په جګړه کې روچت شو و به مقاومت لشکر آستن او په مقابله سره لخر تیار ک و ملک پدر خواستن د خپل پلار ملک وغوښتو چې زمونږ د پلارم په دې کې حصه وه قومی که از دست تطاول این به جان رسیده بودن هغه قوم چې د ظلم نه تطاول دست درازه نه تنگ شوي وو و پریشان شده او خواره واره شوي وو پریشان گرد آمدن و ما هغه د تربوران چې هغوی سره ودرېدل و تقویت کردن د هغوی تقویت یې وکړو تا ملک از تصرف این به در رفت و برانان مقرر شد
د ملک تصرف بهر شو او په هغوی باندې مقرر شو. پخوا دا منظم فوجونه دا اوس چې کوم سیسټمونه دي او پادشاه به بس عوام چې څوک به ښه جاګیردار او ډېر دولت بیا او څه کسان به پرې راټول نو هغه حکومت یې ترې ونیو. پادشاهی کور روا دارد ستم بر زیر دست، دوست دارش روزی سختی دشمنی زورا و رس. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم من نشین، زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. پادشاهی کو روا ده، هغه پادشاه چې روا لري مناسب ګڼي ظلم په مظلوم باندې د دوستان چې دي د سختۍ په ورځ کې د دغه زورور دشمنان دي د دنه به دوستان بم د خلاف کیږي کله چې د ظالم وي او بدخوی وي د دوستان بم پټ د دشمنان وي. باریت صلح کن و از جنگ خصم من نشین، د ریت سره صلح وکا، ښه رویه اختیار کا، انصاف وکا او د دشمن د جنگ نه په ښه بېغمه کېنه، په امن کې کېنه، خو چې د عوام رعیت فوج ستانه خوشحالي. ځان کې شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است، ځان کې زیرا کې د هغه وجې نه چې عادل حکمران لره رعیت لخکر د فوج دی، که دا نور فوج نه د رعیت هم د سره ودرېږي. غمیر زیر دستان بخور زینهار، بترس از زبردستی روزگار. غم دا جزان اخرى زینهار خبردار، بترس از زبردستی روزگار. او یریگا دا زوروره دا زمانه گرد چې زمانه ته خو زوروره خو زمانه به پتا زوروره شي، الله تعالی به در د حکومت واخلي. دا درس په دې ختم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.